الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزتمندو د جماعت اشاعت التوحید و سنة ارکانو تاسو ته پته ده چې طلبه توحید و سنه د جماعت اشاعت التوحید و سنه یو ذیلی تنظیم دی. داغو شاگردان او بچی دي، داغو د میشن فیروکار دي، او داغو د لاس غرگی دي، او داغو د لاس ازادون کی دي چې چرته لاس به پی آزاد شي. هر څوک بچی غواړي د دې دپاره چې زما په لاس آزاد شي او زه سباله په دې بچي باندې لږ دمه شم او ما ته لږ غوندې ارام او سکون میلاو شي. نو بچی چې ځوانۍ ته ورسي نو د دې بچي حرکت شروع شي او قرآن هم زمونږ استاسو نه دغه حرکت غواړي لکه د ځوانۍ سره حرکت تړلی شوی دی. فلما بلغا معه السعی، سعی دا یو حرکت دی. نو ځوان به ټول عمر په حرکت کی. زمونږ ځوانانو ته چې قرآن سبق ویلی دی نو سبق یې ټول عمر د ولاړې ویلی، سبق یې ټول عمر د حرکت ویلی، سبق یې ټول عمر د منډې ویلی. لکه من جمله د هغې نه الله جل شانه خپل حبیب ته وایي یا ایها المزمل قم اللیل، پاسا قم فانذر وانه لما قام عبد الله. نو سبق د ولاړې ویلې او چې څوک په ولاړه کې سستی کوي دای علامه د منافقانو ویلي چې واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. نو موږ او تاسو د دې مشرانو بچي طلبه توحید و سنه د دې مشرانو شاګردان دي. دا چې څونه په حرکت کې وو د خپلو مشرانو مشایخو نه څه اخذ کاو، د دې سبق زده کاو، د دې خواله راتله، دا به محفوظي او بیا یې چې د دې میشن د دنیا ګوټ ګوټ ته په منډه باندې رساو نو دا به محفوظي. الله دقه سبق مونږ ته ویلې، کله د منډې ویلې، کله د ولاړې ویلې، کله الله وایي وسارعوا الى مغفرة، کله الله وایي ففروا الى الله، او کله الله وایي وسابقوا د یو بل نه مخکېوالی وکئ. نو طلبه توحید و سنه د جماعت اشاعت التوحید و سنه هغه حلالیان بچیان دي چې دا به نه په ولاړه کې سستی کوي نه به په منډه کې سستی کوي، بلکې ستاسو میشن زموږ څخه امانت دی. دا به خپل ځای ته بالکل په حقیقي معنو باندې صحیح صحیح رسیږي او په دې کې به خیانت نشي کېدلی. تاسو ته پته ده چې طلبه توحید و سنه په ټولو اضلاعو کې یو پروګرام روان دی، یو ښایسته میشن روان دی، یو ښایسته نظم روان دی چې ټول شیوخ د هغې نه مطمئن دي او هغوی خوشحاله دي چې زموږ د ضعف نه وروستو، زموږ د کمزورۍ نه وروستو شکر دی داسې ځوانان شته چې د دې کار خدمت کولی شي او دا مخ په وړاندې بوتللی شي. او طلبه توحید و سنه چې موږ ته حواله شوی نو دا 5م کال دی چې بس په هغه ضلع کې دوره ده، په ټوله صوبه کې دوره ده، پروګرامونه دي، انجمنې دي او دغه شانته اجلاسونه دي. نو نن حاله پورې زمونږ د طلبه توحید و سنه په منظمه طریقې سره دستور چاپ شو، یو قانون ساز کتاب چاپ شو چې هغه وروستوني نسل له یو ښه قدم دی چې هغوی به په دې باندې بیا عمل کوي او هغه قوانین پکې لیکلي شوي دي. طلبه توحید و سنه په هر کال کې
یو لوی اجتماع کوي د ټولو اضلاعو نه پکې طلبا نمایندګي کوي تاسو وینئ چې ښه ښایسته په منظمه طریقه او په اعلی طریقه هغه اجتماعات پروګرامات کیږي او مخ په وړاندې روان دي. نن هم طلبه توحید و سنه د جماعت اشاعت التوحید و سنه د هر حکم په تعمیل کې دي. لکه نن سبا چې وحدت المدارس الاسلامیه کوم بورډ موږ له مشرانو قایم کړی دی جوړ کړی دی نو الحمدلله طلبه توحید و سنه به د هغې نه په امتحان کې یو اعلی کامیابي حاصلوي او ټول به دا بورډ قایموي او د دې نه به امتحان ورکوي. یو به وروستو ځي نه دا د طلبه توحید و سنت سبق نه دی چې وروستو شي. نو انشاءالله مشران دې مطمئن اوسیږي صرف دعا کوئ منډه زمونږ کار دی. الله دې ستاسو په عمرونو کې برکت واچوي او زمونږ به دې سعی کې دې الله برکت واچوي او الله دې قبوله کړي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.